بسم الله الرحمن الرحیم 1170 نمبر حدیث مبارک دی 1100 نمبر حدیث شریف دی عن انس رضی اللہ عنہ قال پیغمبر علیہ السلام خادم خاص صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول بیانې معمول حضرت انس رضی الله عنه دا هغه خوش نصیب صحابي دی یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کور او بهر د پاره وړوکې شي جوړل راوړل او د ورکوټي سوال جواب وړو د پاره یو ماشوم پکار شو ماشومان هم ډیر کار کوي کنه نو نبی علیہ السلام صحابو ته د هغې تذکره وکړه چې مالا داسې د ورکوټي سوال جواب د پاره د کور او بهر د پاره یو ماشوم پکار دی خدمت د پاره نو ابو طلحه صاحب چې د حضرت انس صاحب والد صاحب هغه رالو کور کې خپلې بیبي سره د دې ذکر وکړو چې زموږ خدا انس معشوم شته دی او دی لږ هوښیار هم دی پیغمبر علیه السلام ته د خادم ضرورت دی ام سلیم رضی الله عنها الله اکبر کم صحابي به وي اخو د پیغمبر علیه السلام فدایان صحابه کرام نرخزی ورشتیو اسیرت کې تاسو ویل دي کنا چې نمخ کې داسې د پیغمبر مرګري تیر شوی دی او دوست خاصم نشیرات له دا صحابه کرام مقام تن من تن مال جان اولاد او ابرو هر څه په پیغمبر علیه السلام باندې قربانولو ته داسې تیارو کمال جان آبرو اولاد په نبی علیہ السلام قربان شي او د نبی علیہ السلام نظار شي دا خپل سعادت او خوش قسمتی ګڼي ام سلیم رضی الله عنها په کې اړو چون چراو نه بلکې خپل سعادت او خوشبختی او ګڼله نو حضرت انس رضی الله عنه مسلسل لس کالا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تیر کړي او دی خوش قسمته ته وګوره د کټو غدواله دې کنا کټ کې او غدو یو لوی انسان سملی آرام کوي دا ورکوټه ماشوم خدا سي کده پپلنوم سملی نو کټ کې راځي کنا حضرت انس رضی الله عنه با د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک قدمونو کې لنګ طرف ته پپلنو باندې پروت او ټول شپه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو مبارکو کې تیر دا مقام الله پاک حضرت انس رضی الله عنه ته په نصیب لیکلو یو ځلی یو کار پسې استولما چې کله د مشر اخلاق خی کنه نو بیا ور سره دا کشر کله ناسي نازم کوي کنه نو نبی له صلوات والسلام یو کار پسې لګل موي ما ورته چې زه نه زما اوړه کې ویل چې ولې باندې زما اوړه کې ویل چې زما خو به ټیم کې ما ورته چې نه زم بس نبی له سلام را تاړو سونه لکه مونږ ته خو ماشوم وای چې نه زما نو بیا کار خپل لې ډېر بې قابو یو بې کنټرول خلک موږ ډېر خراب یو خو بس اساس سپینې جامې چوزان راته ښکاري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق دی الله موږ او تاسو ته نصیب کړي امتیانو ته نو یې هو اتما بیا بهر داسې وړو سره لک پلوبو ماشوم دی
نبی علیہ السلام خو وړه کې کرل دی بلکل چې سړي خو راته وویل چې نه ځما څنګه چې سوال جواب ونه کي نو راپسې راووتو کتې چې سوال جواب کوي که نه کوي نو زه لاره کې وړو سره په لوبو منو رالو د نبي علیه السلام دې غوږ نه داسې زه راخلم حضرت انس صاحب دغه حضرت انس صاحب چې بار دننه د نبی علیه السلام د مسواک او اودس نه پس تولیه خو نه وي که نه یو صاف رومال پاک رومال هغې باندې مخ لاس چول نو به ما وي نبي علیه السلام ته ونیو نو لوټه به مې ورته د چارندام دپاره د اوبو نه ډکه کړه لوی خدمت والا الله پاک په نصیب لیکلی و نو دغه حضرت انس صاحب دا خبره فرمایي وای د نبی علیہ السلام معمول دا یفطر من الشهر یو میاش کې به کوجه شروع کا کوجه حتی نظن الله یصوم منه حضرت انس سے فرمای زمون بدا خیال رالو چې کینې دې میاش کې واړو نفلی روزه نه نیسی مسلسل به یو میاش کوجه شروع کا کوجه بابا بس کوجه زمون د صحابه په پیدا خیال لالو چې ګینه دې میاش کې با اړو روزه نه نیسی ويصوم او چې کله به په نفلی روزو باندې شروع شو نو حتی نظن زمون بدا ګمان پرالو الله یفتر منه شیئا چې بس دې میاش کې خو باړو روزه نه کی مطلب د خبره سره چې کله به روجی نیوی نفلی او کله به سکولا کوجا کولا وکانا او پیغمبر له صلوات و سلام داس شان والو لا تشاء تاب نغختل ان تراه من الليل چې تی پشپا کې اوویني مصليا په مانځه ستا به دا خیالم نو چې زور شمنو په دې ټیم باندې نبی له سلام سي په منځ ولاړی الا رأيته مگر چې تب ورل تابولی دو چې په مانځبه ولا ستا به دا ګمانم نو چې دې ټیم کې به موږ پیغمبر له صلوات و سلام په مانځ سي ولاړی او هغه به تاولی دو په هغه ټیم به په مانځ ولاړ د پیغمبر له صلوات و سلام مبارک ترتیب داو چې ماسختن موږ پسې لغون ته آرام به فرمایلو بیا برا پاسې دل نو منځ نو چې خو بداس شو چې بس بیا به نور ته خوب د لاسه به بیا بې قابو شو برداشت به نه شو کېدی نو بیا به ډاډه شو آرام به وجود به په آرام په خپله نبی علیه السلام فرمایلی دي په تا باندې ستا د رب حقم دی او پتا باندې د خپل بال بچ حقم دی پتا باندې د خپل سترګو حق دی او پتا باندې د خپل وجود حق دی هر حقدار له په خپل ټیم باندې خپل حق ورکړي هر حقدار له په خپل ټیم باندې خپل حق ورکړي مونږه به ټیم ټیبل خلق یو زمون نه د خوب ټیم ټیبل شته نه د خوراک نه د غب شپ او نه د غټي واټي مونږه منتشره زندگی تیرو بس لکه د لیوانو غونته دا منظم ملکونه دي کنه منظم ملکونه چې دای کې ټیم ارس په خپل ټیمي د سعودي کې حرمینو کې مونږه د لشل ورځې تیری کو کنه نو الته ټریفیک په خپل ترتیب باندې افسر په خپل ترتیب باندې رعایه په خپل ترتیب باندې شاه او غدا هر شی په دغه باندې یو نظم باندې ضابطې د لاندې نو سړی ور سره بلد مونږ مونته دا منتشر او بې قابو خلک نه دام الته په قابو کې راشي او چې دلته وای چې باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ باندې بس جاسه وزیدو والا دی نو پروانه کې هغه بکسینی غراب غرو الګ هغه ورته سوي صبر وکي نو چې دلته راکوشي او بیا خپل بیگ را لته وای چې والله دا خلک خوټی کو دا د بابا آدم علی السلام بچی دلته څه چلو شلی ونی ولې شو
او چې بیا ټریفیک تر مخامخ شزان مو بچ کېږي نو مونږه پریشان د خپل لاس یوخه خوراک تم چکینو نو د خپل معدې گیج راته نه معلومه نو خرویا نو بس بیا کار مو وایو مشرانو راته ویلی مو چې کور پر دی کله کنه نو حال طبيعسي خېټه خپلې ډیرو سوزونو کې د خوب معاملې کې هر شیز کې زمو اس ټیم ټیبل نشته نو نبی له صلوات و سلام به د شپې منځ کولو چې خبا سترګې به بس د خوب نه خېډه کې شنه بیا آرام به سترګو لور کو وجود لا بیا منځ ولا نائما الا رايته او تابدا ګمانم نو چې زور شمنو دې ټیم کې به د الله رسول ګینې سم وي او دبم وي ابا تا په ودولیدو تا به نه غوښتل چې زه په مانځو وینم ستا به ګمانم نو چې دې ټیم کې په مانځو ولاړی او بدلی ستا به ګمانم نو چې دې ټیم کې به په خوب باندې زه وینم هغې به ودو معلومیږي دا د شپې به آرام هم کولو او د شپې به مونځ هم یا ارحم